السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانهم د هر قسم غم، مصیبت، تکلیف، آفت نه او پریشانی نه په امن کې وساته. الله جل شانهم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانهم د وبایي امراضو، اچانکي غمونو، مصیبتونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، مانن ستاسو د فاره ډیره پاورفول او ډیره ازمایلی شوې وظیفه راوړې ده چې الله جل شانه د دې وظیفې په کولو سره کم مقصد چې په زړه کې وي، سخت نه سخت مقصد وي او مقصدونه وي او ډیر داسې وي چې بیخي هغه مقصد نه پوره کیږي، نو الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره دغه حاجت مقصد دا پوره کوي. او بعضې علما دی وظیفې ته په دې وظیفې ته اسم اعظم هم ویلی شي. اسم اعظم چې د هغې نه پس الله جل شانه خامخا ضرور دعا قبلی، نو هغه دا وظیفه چې کوم دا بعضې علما دې وظیفې ته اسم اعظم هم وی، نو دا ډیره پاورفل وظیفه ده او ډیره اسانه وظیفه ده. د قرآن شریف یو ورکوټی غونته کې صورت مبارک دی چې هغه سړی ووایي، نو الله جل شانه هر قسم مقاصد چې کوم دي هغه پوره کوي او حاجتونه پوره کوي. چې څوک یې د کم قسم مقصد د پاره وکړي، په زړه کې سم مقصد وي، نو الله جل شانه هغه مقصد خامخا پوره کوي. نو راځو اوس وظیفې طرف ته. وظیفه ډیره اسانه ده. اودس به وکړئ او قبلې طرف ته به مخ کوئ. په اودس والله شرط دی. بیا به اووه ځله درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام ووایئ، او بیا به د هغې نه پس سورت اخلاص یعنی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله اکبر. ړومبی چې کوم دی بسم الله الرحمن الرحیم به ووایئ، اول ځل چې کله تاسو دا صورت وایئ. بیا د هغې نه پس بسم الله ویل پکې نشته دی، نو دا به څو پیرې وایئ؟ 1001 پیره، یعنی یو د پاسه 1000 ځله به دا وایئ دا صورت مبارک. بیا به د هغې نه پس 7 ځله درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ، او بیا چې کوم مقصد تاسو په زړه کې وي د هغې دپاره به دعا وکړئ. الله جل شانه به تاسو دا مقصد خامخا پوره کوي. ړومبی به بسم الله الرحمن الرحیم او دا صورت چې ووایئ یو پیره به د مخکې بسم الله ووایئ، بیا خیر د بسم الله مه وایئ، او بیا مخکې هم ته 7 ځله درود شریف دی او وروسته ته 7 ځله پیرې دا چې کوم دی دا درود شریف دی. نو چې کله تاسو دا ووایئ او الله جل شانه نه دعا وغواړئ، الله جل شانه به ستاسو دعا خامخا او ضرور قبلوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.